ګرانو ملګرو په پېښور کې په مختلفو واقعاتو کې زنانو دوه ښځې لوټ کړي دي. یو ښځه اغوا شوې ده، په یو سړی قتل شوی دی او په ټرافیک اهلکارانو باندې څه کسانو سوزکې ورخېجولی دی او 15 پولیس افسران تبدیل شوي دي. د دې ټولو تفصیل درکو. د پیلنۍ واقعې تفصیل څه داسې دی چې د سیټي ټاون اوسیدونکې یو زنانه ده، هغې ریپورټ درج کړی دی چې په چینچي کې د کوهاټ اډې نه په کوهاټ روډ باندې را روانه وه، چونګي چوک طرف ته تله. د سره دې سره په دې چینچي کې یو زنانه ناسته وه، هغې بار بار الټیانې کولې او دې له کپړې ګنده کولې. دې ورته وویل چې مطلب اخوا مخکې خو هغې جان بوجھ کې د دې کپړې ګنده کولې. وایي دې چینچي کې دې ښځې سره یو سړی هم ناست و، هغې وله بیا یو رومیال ورکړو چې دې زنانه له دا کپړې پاکې کوي. هغې بیا مال هغه کپړې هم په هغه رومال پاکې کړې. خو مطلب بیا زه وایي کنفیوز شانتې وم چې یاره ټول کپړې مې څښا شوې وې. نو وایي زه بس بیا چې کور ته رالم نو چې بیا ما خپل وکتل نو د دې سره چې کومه زنانه په ځان الټیانې لګولې وې، دې زنانه د دې نه دوه د سونې چینونه او یو لاکټ چې ټوټل تقریبا 2.5-3 تولې سونه وه، وایي دې رانه پټه کړې وه او بیا دا تلې د بالا ماڼۍ تاڼې ته د دې زنانه خلاف اف ای آر درج کړی دی. دغسې د بالا ماڼۍ تاڼې په حدود کې یو دویم واقع هم شوې ده په رنګ روډ باندې شوین پول سره. یو جینۍ ده چې هغه په رنګ روډ باندې یو غټ سټور دی، په هغې کې جاب کوي، خپل پلار سره په موټرسایکل روانه وه او د دې نه په موټرسایکل سورو شوکمارانو پرس را تښتولی دی. په دې پرس کې دې سره تقریبا د 45,000 روپو موبایل او زرګونو روپۍ به هغې ته اوړي دي. بله واقع چې کوم د هغه د ګلبهار تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې یو زنانه خپل ګاونډیانو کره تلې وه او هغه بیا هغه هلک دوکه کړې ده او واده په بهانه باندې اغوا کړې ده. بله واقع چې کوم ده هغه د خزانې تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې امجد علي نومي کس دی، دا د سنډاسر 400 دی. د خپل ملګرو سره په موټر کې روان و، په دې موټر باندې بل موټر سورو ډزې کړي دي. په دې ډزو کې د امجد علي چې تقریبا 59-60 سال عمر دی، دی قتل شوی دی او ملزمان تښتېدلي دي. په دې کې پولیس د 15 کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی چې یو پکې زنانه هم ده. بل تاسو چې څنګه مو وویل د ګلبهار تاڼې په حدود کې نشترآباد کې ټرافیک والا ولاړو نو یو کیری ډبه وه، هغې 5,000 روپۍ پرچه کا. د هغه چې بیا څنګه مخکې راتله نو مخکې نور 2 پولیس والا ټرافیک والا ولاړو، د کیری ډبې والا غوسه شوی دی او په دې باندې د خپله کیری ډبه ورخېجولې ده، دواړه زخمیان کړي دي. پولیس وایي چې د ملزمانو شناخت هم کړی دی، د هغې خلاف اف ای آر هم درج کړی دی، چاپۍ هم پرې والې ده. خو ایس ایچ او ګلبهار وایي چې یاره دې ملزمانو بی بی ای کړې ده. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د صوبې د 15 پولیس افسرانو تبادله هم شوې ده، نو په هغې کې چې کوم دی نور جمال خان چې کوم دی هغه کمانډنټ و د سی پی سی پېښور، د نوې پوسټینګ چې کوم دی هغه ایس پی هیډ کوارټر پېښور دی. بل دی مراد علي دا ایس پی انویسټیګیشن لکي مروت و، د خدمات ورکړي دي کمانډنټ اف آر پی لا. وقار